دې زنانو نه منو دې زنانو څومره قومونه تباه کړي دي ټولو زنانه نه نکاح د زنانه هم پکې وي د صالح علیه السلام قوم د یوې ښځې د وجې تباه شو یوې ښځې مرداره زنانه وه ډمه هغې یو کس ته لالچ ورکړه چې زه تا سره واده کوم خو دغه اوښه دا اوښه زخمي که او مړی که هغه سړی د دنیا په لالچ کې راغی یو ډمې ورته ویلي وو نن موږ د ډمو څومره قدر کوو اوس خو ولنوم ځان ته بدل کړی فنکار وایه فنکار تا ته نوم زه اوس فنکار کېدم څنګه نوم چې دی خپل د نیکونو د وجه وختونه مغه نوم به د تعلم چې ډم وي نومونه ځان ته مه بدلوه نو هغه راپاڅېد او هغه اوښه یې مړه کړه او زخمي یې کړه هغه خو معجزه وه د هغې وجې نه الله رب العزت پوره قوم تباه کړو د چا د وجې نه د یوې زنانه د وجې نه د یوې د زنانه د وجې نه الله دې ونکي چې سار راپاسو چې موږ نه خنزیران او بیزوګان جوړ وي د دې فتنو د وجې نه دا فتنې کنټرول کړو چې داسې نه کنټرول کېږي دغه واده وله پرېږده